أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سورة التوبة 29 نمبر آیت. په دې آیات کې د جهاد ذکر دی د اهل کتابو سره او د دې نمبران د مشرکانو سره د جنگونو د جهادونو بحثونه روانو د هغې احکام واقعات د هغې حکمتونه په مؤمنانو باندې د هغوی احسانات د هغې ذکر وړاندې وشو. اوس اهل کتاب چې کوم دي د هغې سره د جنګېدلو حکم دی. اهل کتاب هر هغه چاته ویل کېږي چې آسماني کتاب منونکي خلک نو په دې معنا سره بیا مسلمانان هم اهل کتاب کې راتلی شي د لغاتو په اعتبار سره، لیکن د قرآن اصطلاح دا ده چې کله هم دلته کې اهل کتاب ذکر شي نو دې نه مراد یهود او نصارات مراد دي، مسلمانان ته نه مراد. مخکې نه د کافرانو سره چونکې جنګونه روانو د مشرکانو سره نو ځینې مسلمانانو خیال دا و چې د اهل کتابو سره به جنګ جایز نه وي، ځکه هغوی عیسی علیه السلام مني، موسی علیه السلام مني، تورات او انجیل باندې ایمان دعوی لري، نو کېدای شي دومره ایمان به معنی د جهاد وګرځېږي او دې سره به جهاد کول ګنې جایز نه وي. نو الله تعالی دغه سوچ د ختمولو دپاره د اهل کتابو ذکر صراحتا وکړي چې دوی سره جنګ وکړي. د اهل کتابو سره د جنګ کولو په سورې توبه کې تقریبا 14 وجې ذکر شوي دي چې 14 وجو نه د دوی سره جنګ کول پکار دي. دغه 14 وجې د جنگ دپاره چې په کومو ځایونو کې موجود دي، د کم کافر کې موجود دي، نو هغې سره جنګ کول پکار دي. نو په دې وجه مفسرینو ذکر کړي دي چې دې ځایونو کې ذکر د اهل کتابو د دې وجه نه دی چې د مسلمانانو د عقیدې د اصلاح دپاره چې اهل کتاب هم د کافرانو په حکم کې دي او دې سره جهاد کول پکار دي. دا تخصیص نه دی چې کنه اهل کتابو سره جنگ دی وشي او باقي کافرانو سره دې نه کېږي، ځکه د وجوهاتو نه پته لګي چې هغه وجوهات په کوم ځای کې موجود دي، هم دغه به یې حکم. مفسرینو لیکلي دي چې دا د تبوک د جنگ تمهید دی چې د دې نه بعد د تبوک جنگ را روان دی، د هغې واقعات په دې ځای کې په تفصیل سره ذکر شي. الله تعالی فرمایي قاتلوا الذین، جنگ وکړئ د هغه کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې، ولا بالیوم الاخر نه په ورځ د آخرت باندې. نو سوال دې خبره چې اهل کتاب د عیسی علیه السلام منونکي خلک او دغه شان کې د موسی علیه السلام منونکي تورات او انجیل باندې ایمان راوړونکي خلک د آسماني کتابونو ته منسوب دي. نو چې آسماني کتابونو ته منسوب وي نو په الله خو به خامخا ایمان راوړي، الله خو به خامخا مني، دغه شان ورځ د آخرت خو به خامخا مني. او دې ځکه کې الله تعالی وایي چې دا خلک نه په الله ایمان لري نه په ورځ د آخرت باندې مني، دا په ورځ د آخرت باندې ایمان لري. د دې جواب دا دی چې اهل کتابو چې کوم ایمان لاره په الله تعالی باندې دغه ایمان د نه ایمان برابر و، ځکه په دې دویم آیات کې ذکر کېږي چې اهل کتابو کې عیسایانو عقیده دا و چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، نعوذ بالله، او د یهودیانو عقیده دا و چې عزیر علیه السلام یې زوی دی. نو داسې عقیده لرل د په الله تعالی باندې ایمان د نه ایمان برابر دی چې ګویا ایمان اړولی لري نه. دا شرکی عقیده د ایمان سره هیڅ سمون نه خوري، اگر که دوی دعوه د ایمان و لیکن د عمل او کردار د ایمان نه و، نو ځکه الله تعالی وایي په الله تعالی باندې ایمان نه لري. الله تعالی باندې ایمان به الله لرل الله صحیح شي چې کله د شرک نه بغیر دغه دروغ دعوی پکې ختم شي نو بیا به الله تعالی باندې ایمان صحیح شي. دغه شان د ورځ د آخرت اهل کتابو د آخرت باره کې عجیبه عقیدې لرلې. ځینې خلکو به دا عقیده لرله چې په قیامت کې دوباره ژوندون جسمانی نه دی، خلک به جسم نه لري بلکې دا روحاني طور دی، روحونه به را پیدا شي راوبوځي او جسم به ورسره بالکل نه، نو روحاني زندگی به شي لکه څنګه چې عالم الارواح کې وه. دا عیسیانو او یهودیانو عقیده وه. د جنت او د جهنم باره کې د هغوی عقیده دا وه چې جنت چې کله روح خوشاله د روح خوشاله ته جنت ویل کېږي، دا به جنت کې شو، او چې کله روح ته تکلیف وي نو دغه جهنم دی. دوی د جنت او جهنم دپاره خاص مقدار مقامات او رزقینو نومونه نه تسلیمول چې دا ګنې خاص مقامات دي، ځایونه دي او د عذاب دپاره جوړ شوي ځایونه دي، داسې نه منله. نو چې کله نه منله به دغه معنا کي، حالانکه جنت او جهنم دا خو یقیني ثابت دي، څوک چې نه مني هغه کافر دی،
نو د دوی د عقیده ته شوجه ګویا دوی اخرت اړول منی نه. ځینې علماء دا هم ذکر کړی د اخرت یې مانو خو څنګه مانو جنت د ځان لپاره خاص کړه او زمنګ د لپاره جوړ شوی دی او جهنم د نور خلقو لپاره جوړ شوی دی. نو د سې عقیده لرل د دې شوله کې اړول منی نه دا منلې د نه منلو برابر دي. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او دوی حرام نه غني هغه شزونه چې الله تعالی حرام کړی دي او د الله تعالی رسول دا غي حرام والے بیان کړی دي. تورات او انجیل کې د سود حرمت د مخ کې نه روان او دې کتابونو کې سود په صراحت سره ذکر شوی او دا قطعی حرام دی ناجایز دی. لیکن اهل کتاب به سود خکولاو کا او سود ته حرام نه وای بلکې دا به حلال کړه او دا غي د لپاره به دلایل ویل. نو دې ځکه کې اولنۍ وجه د دوی د سره د جنگ کول داش چې په الله تعالی باندې په صحیح معنی باندې ایمان نه لري. دوی آخرت په صحیح معنی کې څنګه شریعت بیان کړل هغه شان د کې نه مني او دریم حرام سیز حرام نه ګڼي. دا مسله چې بچا کې پیدا شوی دغه خلکو سره جنگ کول پکاري. نو دوی د تورات او د انجیل مسائل حرام چې هلته کم ذکر شي هغه حرام نه ګڼل. دغه شان د نبی علیه السلام د راتلو نه وروسته د قرآن کې چې کم څیزونه حرام ذکر شي هغه هم نه منل هغه هم خو سره به د قایل نه. نو دا تش په نوم اهل کتاب خلق د مسلمانان نه بلکې د کافرانو شو په دې وجه باندې. دلته کې دا ولا يحرمون ما حرم الله کې لازمي خبره ده چې یو څه حرام یو د انسان د خپل کوتاهي او د کمزوري په وجه باندې د حرام مرتکب شي حرام وکي خو عقیده دا چې دا څه حرام دی خو ما غلطي وکړه زما یا مجبوري و یا څه خو شرعاً حرام دی. نو دا ګناه کبیره شو ولا خو دا سړی مسلمان دی کافر نه دی. خو چې کله دی حرام ته حلال وای نو حرام ته حلال ویل دا قطعی کو پر دی. خو هغه د به د حرام باندې عمل کړي کنه کړي خو چې دی حرام ته حلال وای نو په دی ویل باندې په دی عقیده باندې په اظهار باندې دا کافر شي. نو کوم څه چې الله حلال کړي سوق د حلال وای نو دا هم د اسلام نه بهر شو او دې سره قتال کول پکاري. دا غي پورې چې صبر ته حرام دی حرام ته تن نه خضر حرام ورته ویلی نه. ولا يدينون دين الحق او دوی نه قبلې دین حق چې اسلام دی اسلام حقيقي دین دا دوی نه قبلې بلکې د خپل مرزي خو ساخته سي جوړ کړل باقي باندې روان دي. الله تعالی وای من الذين دا د هغه کسانو ندي او تر کتاب وجر کړی شوی د کتاب دا کارونه غسو کوي چې کوم ته کتاب ورکړی شوی د اهل کتاب دي عیسایان او يهوديان دي. حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون تر هغه پورې وسره وجنګيږي د حتی دا د قاتل الذين دپاره غایه شوه اخیرا نه حد شو یعنی تاسو جنگ د دې خلکو سره د هغې پورې وکئ یعطوا الجزیه چې دوی ورکړي جزیه ټیکس ورکړي عن ید په خپل لاس باندې وهم صاغرون او دوی ذلیل د دنیا په سر باندې د اسلام دشمنان کافران دا باغیان خلک دي او ځمکه او اسمانونه کائنات الله تعالی د انسان د پیری لپاره د دوه مخلوقات لپاره پیدا کړی دي. یو د انسان لپاره بل د پیری لپاره او انسان او پیری د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. بیا ورځ مکه په سر باندې کوم خلک اوسېږي د الله تعالی بندګي نه مني نو ټول نعمتونه د الله استعمالي ځمکه د الله ای اسمان په د الله ټول سہولیت الله ورکړي او د بغاوت کوي نو مسلمانانو ته دا حکم چې دا قتل کوي مړی کوي لازم کې بسار باندې اوسېدل قابل نه. لیکن بیا د الله تعالی رحم او مهرباني د خلکو سره دا ده چې د قتل نه خبره لګ راکمه کړه چې خیر دې کړه تاسو په دې باندې غالب شولې د دې زور او قوت هم ختم قوت ولا خامخه ختموي په قوت کې به نه پریدي خو چې قوت هم ورلمات کو او دوی را له ساسي حکومت تسلیم کو رعیت تسلیم کو او داغه نه بعد مسلمانانو ته جزیه ورکول ټیکس ورکول شروع کړو نو هغه د دې ټیکس په مقابل کې دوی نه قتلېږي نه به وجري کیږي. نو دا جزیه یا ټیکس کم دی دا سزا ردی خبره ده چې دوی ایمان نه دراوړي او داغه په وجه باندې قتلول پکارو اوس د قتل نه خبره اسانيږي ټیکس ته بسي ټیکس حواله کوي ټیکس وري حواله کوي ټیکس به ځکه حواله کوي چې ګور دوی په خپل باندې بندګي نه کوي د الله تعالی اس بندګي قائل نه دي باغیان خلک دي نو کدا ټیکس دوی اسلامي بیت المال ته ورکړي د مسلمانانو اسلامي بیت المال ته د مسلمانانو اقتصاد به خشي او چې کله دغه اقتصاد خشي نو مسلمانانو به د دیاړونو د مزدورونو خلاصي نو په خپل عبادت برابر شدي په عبادت شروع کی صحیح عبادت وکړي او د کافرانو نه چې واغستل شي نو د کافرانو په قوت کې ناراضي چې مسلسل ټیکسونه ورکړي
نو دوی طاقتور کېدی نشي، دوی به همیشه داسې کمزوري رواني. نو چې کله دوی مالي لحاظ باندې کمزوري نو د مسلمانانو خلاف د جنګونو او د بغاوتونو حوصله به دوی سره نه وي. د دغې نه علاوه نو دا جزیه او ټیکس به د کافرانو نه اخیستی کېږي او مسلمانانو ته به حواله کېږي. دا ټیکس چې دوی کله ورکوي نو په خپل لاس باندې به ورکوي، د بل چا په ذریعه باندې نه، خپل لاس باندې. یا د عیدین کې مفسرین دوه احتمال ذکر کړي دي. یو دا دی چې عن چې کوم دین په معنا د با سره دی، با په معنا د سبب سره راځي، او ید خپل معنا لاس ته، لیکن مجازي د دین قوت مراد دی. نو دا داسې بشي چې تر دې پورې چې دوی ټیکس ورکي عن یدین په سبب د قوت د مسلمانانو باندې، چې اوس زور ناست دی، بدماشي ختمه شوې ده، نو د مسلمانانو د قوت او د غلبې د وجه نه دوی ټیکسونه مسلمانانو ته ورکوي. او دوی معنی دا ده چې عن یدین په خپل لاس سره، یعنی دوی به ټیکس په خپل لاس باندې حواله کوي، د بل چا په لاس باندې نه، چې دا پیسې راوړي او مسلمانانو ته حواله کوي نو په خپل لاس باندې به راوړي. وهم صاغرون، په داسې حال کې چې دوی به ذلیل وي. د ذلت معنی دا ده چې کافران کله د اسلامي ملکونو کې اوسېږي او اسلامي حکومتونه قایمي، هغه حکومتونه چې کم براینام ځان له نومونه اسلامي نه دي ښودلي بلکې په صحیح معنو کې اسلامي دي. نو د اسلامي ملکونو ذمہواري دا ده چې کافرانو په غټو ښارونو کې نه پرېږدي، غټو ښارونو کې دوی پرېښودل د اعزاز دی، غټو ښارونو نه به پار کوي. دویم نمبر دغه کافران چې کوم دي داسې بنګلې او کورونه به نه جوړوي چې د مسلمانانو کورونه باندې کورونه ورده پاسه شي. حکومت به دا اجازه نه ورکوي چې هغوی دومره کورونه جوړ کړي چې مسلمانانو نه کورونه لوړې اوچتي، بلکې مسلمانانو نه به همیشه دوی کورونه ښکته وي. دریم دوی به سپینې کپړې نه اغوندي، لکه څنګه چې د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې دغه شیانو کې حکم نافظ و. سپینې کپړې اغوستل در اعزاز او د عزت نشان دی، او دا خلک عزتمن نه دي بلکې دا خلک ذلیل دي. څلورمه خبره دا ده چې کافرانو به د اسلامي ملکونو کې دننه په هیڅ قسم قدرمن او عهده باندې نه اخیستل کېږي. دیو په عسکرو کې په فوج کې نه برتې کېږي. دا خلک به وزیران نشي جوړېدلی، دا به قاضیان نشي جوړېدلی. دا کار د دوی دپاره منع دی، ځکه چې هم صاغرون دوی به ذلیله یا په دې عهدو کې انسان معزز معلومېږي، اوچت معلومېږي. نو په اسلامي ملکونو کې به داسې منع چې دا منصبونه به کافرانو ته نه حواله کېږي. همدغه وجه چې سبق کلونه وړاندې، سبق زمانه وړاندې د خزانې مشر چې کوم دی نو میاں عاطف چې یو قادیانی سړی وټاکلی شو او ټول مسلمانانو باغې زبردست اکشن واخیست، غوسه شو پې، او ډېر د دین نه خبره خلکو به تایید کوي چې نه هغه هوښیار دی، هغه تجربه لري، هغه د مال دولت سنبالولو او پر راغونډولو باندې پوهېږي، داسې پوهېږي هغسې پوهېږي، ماهر دی. لیکن په اسلام کې دغه اجازه نه وه، نو خلکو دومره زور ورکړه چې هغه سړی لرې کړو، لنډه دا شو. به هر حال باندې وهم صاغرون معنی دا شوله چې دوی به ذلیله وي. ټیکس چې کوم دی دا به څومره مقدار اخیستلی کېږي د کافرانو نه؟ په دې کې صحیح قول دا دی چې د کافرانو حالات ته به کتلی شي چې کافرانو معیشت څومره مقدار باندې، نو اسلامي بادشاه د هغوی حالاتو ته به ګوري چې هغوی ژوند هم خراب نشي، دومره متاثره نشي چې ځان له رزق بیا نشي پیدا کولی، دومره نه، او د هغوی روزګار هم متاثره نشي، او د هغې سره سره مسلمانانو ته پیسې هم ورکړي. نبي علیه السلام چې د نجران د کم خلکو سره عهد شوی او چې تاسو به مسلمانانو ته ټیکس ورکوئ، د نجران کافرانو اهل کتاب او مسلمانانو ته 100,000 جوړې به ورکولې په کال کې، او 100,000 جوړې چې کوم دی نو هغه وخت کې دوه کپړې وي، یو ته کمیس یا پرتوګ یا ساده او لنچ هغې نه تعبیر کېدو، او په دې کې چې کوم دی یوه کپړه چې کومه ده یوه جوړه دا د یو اوقي برابر و، اوقي چې کوم ده د 40 درهمو برابر سیز دی. داسې ووایه چې د یوه جوړې قیمت په هغه وخت کې 40 درهمو قیمتي کپړې وي. دغه شان ده کې د عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم زګنو کې بني تغلب کې کم ټیکس نافذ کړی و، هغه ټیکس په دې طریقه باندې و چې کم مالدار خلک دي ماهانه به 3 درهم هغې سرکار ته ورکوي، کم چې مالدار روزګاري نه دي بلکې هغوی دیاړي مار خلک دي یا هنرمند خلک دي، خو تاجران او غټ روزګاریان نه دي، دوی به ماهانه 1 درهم ورکوي. او چې کوم دغې نه راښکته دي غریبانان دي او یا معذوره دي یا زنانه دي ماشومان دي، دوی به هیڅ شی هم سرکار ته نه ورکوي، اگر چې کافران دي دوی به ژوند تیروي او څه شی به سرکار ته نه ورکوي. د غریبانانو او د زنانه او د معذور خلکو دا ټیکس نه ورکول دا د دې خبرې دلیل دی چې دا کم پیسې چې د اسلامي حکومت اخلي نو دا یوازې د نه قتلولو ده، چې دا دوی به نه قتلولی کېږي، ژوندي به پاتې کولی کېږي. دا یوازې د ایمان نه ده چې ایمان یې نه دی راوړی، هغې په سر کې چې موږ پیسې واخیستلې،
ځکه بیا خو به هغه مشهور اعتراض کیږي چې یاره دومره قیمتي ایمان په مقابله کې تاسو دومره پیسې څنګه قبول کړي واغستې دي. نو هغه جواب هم دغه دی چې نه دا د ایمان قیمت نه دی، دا د دوی د نه قتلولو قیمت دی. او نه قتلولو قیمت چې موږ کله اخلو موږ بیا وسته ګورو چې بیا وسه موږ ته نه اخلو. کپاره دا یواز د ایمان وي نو بیا ودی کې به کمزوري زنانه ماشومان د خبرې بکې نه وي، غریبانو بکې نه وي، بلکې ټول نه واخستې کېږي ځکه چې ټول ایمان نه دراوړي هغه بس په اخستره کېږي. نو دا ور دي خلکو نه اخستره کېږي. بیا دا غي نورسته د مسلمانانو بارکه د څه حکم دی. نو بده معنی اهل سنت والجماعت او اسلامی دنیا بده متفق چې د مسلمان نه د زکات او د وشر نه بغیر بل شي ځخستل ټیکس بنو معنی د بل بنو معنی شرعا ناجایز دي. او اکثر کتابونو لیکلي دي چې دا د جعلی نظام کې د خبري داخل خبري دي، ټیکسونه سیوا کېدل دا د جعلی نظام قوي کېدل. او حضرت عیسی علیه السلام چې کله راکوشي اسلامي حکمرانی جوړ کی نو اسلامي حکمرانی کې د عیسی علیه السلام اولنی اقدامات چې کوم د غوړ اقدامات غدا دي چې خنزیر براولي او دا ذبح کې د خلکو د مخې وابرته یو عیسایان براجمه کې هغه ته به وي چې دا خنزیر د مخې نه حرام او د یو سازش تحت تاسو بدن کې حلال ګرځولې شوی، تاسو احترام کړئ، تاسو خوړلې دي، لہذا تاسو دا سیس حرام دي د مخې نه او دا تاسو کوم دل کې دا خبره داخله کړل چې حلال د زیاتې شوی د غلطي شوی ده. په دې خبره به خلک مطمئن کی. دویم نمبر اعلان وداو کې چې د مسلمانانو د سر نه د زکات او عشر به بیت المال ته ورکړي او دغه نه علاوه په دې باندې به هیڅ قسم ټیکس په سر باندې نافذ نه وي. نو دې ته ویل کېږي اسلامي دنیا او اسلامي عقیده اسلامي حکمرانی. کله چې ټیکسونه د سر نه کم شي د مسلمانانو اقتصاد په اندازه هم تاسو ته ولګي چې په کم لیول باندې به جوړیږي، هر سړی څومره برابرېږي. نو دا د اهل کتاب سره د معاملاتو چې هغوی په سوجه باندې کافران دي، جنگ سره پکار دی، جنگ د کم هدف پورې پکار دی، دغه مسله شو. اوس دې ذکر کې بل آیات کې دا ذکر کېږي مخکې موږ وویل چې دوی په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري او د هغې وجوهات څخه مخکې نه موږ وویل چې دغه ایمان د نه ایمان برابر دی. نو دې ذکر کې الله تعالی وایي وقالت اليهود او ویل به یهودیانو عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی دی. نو څوک داسې عقیده لري نو دغه ایمان ته څوک ایمان نشي ویلی، دغه ایمان د نه ایمان برابر دی. وقالت النصارى او ویل به نصرانیانو المسيح ابن الله، عیسی علیه السلام زوی د الله تعالی دی. مسیح دا عیسی علیه السلام لقب دی. الله وی ذلك قولهم دار ویناګانی د دوی دي بافواههم بخپل خلو باندې، یعنی په دې خبرو سره هیڅ دلیل مشته دی نه. یزواهئون قول الذين كفروا من قبل، یو شان دي شوی دا وینا د هغه کسانو دی، یو شان شوی دي د وینا د هغه کسانو سره کفارو چې کافران دي من قبل د مخکره چې هغه د مکی مشرکان دي چې کم د پرشتو ته د الله تعالی نونه ویلي، لا تو منات غزاوت ته د الله تعالی نونه ویلي. او یار د دوی هغه مشران دي د مراد دي چې د کم مشرانو په وجه باندې دوی بیلاری شوی گمراه شوی دي، هغه مخکې تر شوی دي د دروغ جوړ کړي دي، خواره کړي دي او دوی بس شاته روان دي. نو د دې خلکو ویناګانی د خپل مشرانو سره یو شانتي شوی دي. قاتلهم الله، هلاك دي الله تعالی دې د خیری ویل کېږي لعنت. ان يؤفكون دوی چرته اړول کېږي. يؤفكون دا فعل مجهول دی. فعل مجهول دې ته ویل کېږي چې فاعل پکې ذکر نشي او مفعول قائم مقام د فاعل وګرځيږي. نو دې صورت کې په پښتو کې معنی د څه جوړیږي چې دې چرته اړول کېږي، په خپل نه وړي. کدسې ویل شي چې ان يؤفكون دوی چرته معلوم لفظ سره ذکر شي چې دې چرته اوړي، نو بیا به معنی دا وي چې د کافرانو خود مختار خلق دي. خو چې کوم طرف ته اوړي وواړي جو بس اوړي نشته کې خود مختار دي، آزاد خلق دي. لیکن د مجهول نه معلومیږي دا چې دا خلک خود مختار هم نه دي، آزاد خلق نه دي. څنګه آزاد نه دي؟ در شیطان زبردست غلامان ګرځېدلي دي. شیطان او نفس په دې کې دومره زیات تصرف کړی دی چې دومره غټو غټو جرایمو ته مجبوره کړی دی چې کفر هم کوي، په الله پورې خبرې کوي، په دین پورې خبرې کوي، ظلمونه هم کوي، زیاتې هم کوي. او دې کارونو کې دا خود مختار نه بلکې د دې پستر کې شیطان ناست دی او شیطان د ډریور دی او د اس په ځای باندې دی بس واګي ولر ټینګي کړلی او چې په کوم طرف باندې زغلې نو بس غلې او کارونه به کوي. د فعل مجهول کې د ټکی ته اشاره ده. د دې معلومه شو چې کوم خلک د ازادۍ خبرې کوي او دغه خلک د ازادۍ په نوم باندې اسلام نه زبردست باغیان دي. د دوی ازادي د کفر تعبیرونه راخلي او هغه د ازادۍ نوم ورکوي او دا انساني ازادي د شخصي ازادي د حقوق بشر د ابدال سي دي هغه سي دي. نو دا هغه خلک دي چې د خپل نفس او د شیطان زبردست غلامان دي
او د ازادۍ د نوم نه دوی لري دي. نو بیا شیطان او نفس په دغه چپو لارو باندې خوشي کړي دي او دغه زبردست غلامۍ تر ازادۍ نومونه ورکوي. ازادي هغه وخت حاصلېږي چې کله الله تعالی دین ته تن کیږي. نو چې کله الله غلام شي د ټول غلامونو به آزاد شي. د نفس د غلامۍ نه آزاد دي، د شیطان د غلامۍ نه آزاد دي، د انسانانو د چاپړوسۍ چمچونه به آزاد دي. چې کله الله تعالی دین ته تن کیږي او د الله تعالی غلامي تسلیم کړي او چې کله الله تعالی غلامي نه مني، بندگی نه کوي، یا به د نفس غلامي، یا به د شیطان غلامي، یا به د خلقو غلامي په یو در کې به پروت او یو ځای کې به ذلیل ګرځي. دا اشارات د یؤفکون د ټکي نه معلومیږي.